زه عبدالعبید تاسو ته په باریچم کې بیا یو ځل مخاطب یم او دا د هغې مریض ارشد رور دی کوم چې ایم ایم سی ته د انجکشن یې لګولو دپاره کوم چې د فالج انجکشن دی راشئ د ده نه اورو چې دا څه کیسه وه تاسو چې لاړئ هسپتال ته تاسو سره څه وشو بسم الله الرحمن الرحیم. بس مونږ چې لاړو بهی په ده ته ډېر زیات تکلیف ووه. ده ته چې کوم دی ووایي بهی سټي سکین وکړې سټي سکین هم مته وکړو نو ده ته د هغه انجکشن ضرورت و. سټي سکین نه دا ثابته وه چې یعنې دې ته او جی او انجکشن ضرورت و. په هغې کې مونږ ته یو ډاکټر وویل یو ډاکټر موجود و چې بهی زر لاړ شئ تاسو نه ډاکټر پانه شي. کوم ځای کې کوم ځای ته زر لاړ شئ؟ دی خوا شاته یو بل بلاک و. هم په ایم ایم سی کې ایم ایم سی کې نو چې لاړو بهی هغې وویل چې مونږ سره دا ستن نشته. او ده ته دا ووایي هغه چې د انجکشن ضرورت ورته شته؟ د انجکشن ضرورت دی او لحاظه مونږ ته هم ویلي شو په یو ځای کې چې بهی انجکشن شته خو هلته مونږ ته چې هغه بلاک ته لاړو هغې مونږ ته ویل چې بهی انجکشن نشته نو په مونږ نیمه ګنټه درې په وخت مطلب دا خبره دا چې د سټي سکین کې دا کومه ډاکټر چې اوس دعوه کړې ده چې په دې کې وینه راغلې وه نو که وینه راشي نو بیا انجکشن نه لګي خو دا یعنې د دې نه ثابته ده چې سټي سکین کې وینه نه ورغلې د ډاکټر خبره غلطه ده دې وخت کې نه وینه نه ورغلې مونږ بیا مجبورن یو کس ولاړو دوه کسان هغوی مونږ ته وویل چې بهی تاسو د خپل مریض خرابوئ دې پېښور ته بوځئ پېښور ته هم چې بوته بیا څه چلو شو هلته پېښور ته هم چې بوته فوراً مونږ چټۍ وکړه ډاکټر کوم یو هسپتال ته لاړل هلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس صحیح شوه چې هغوی وکتل نو هغوی مونږ ته وویل چې بهی مهرباني چې تاسو دته انجکشن مه لګوئ ځکه چې په ده ټایم اوړېدلی دی دې کې بیا دوه درې خبرې تاسو اگر مردان سټي سکین هم ورته وکړو او جی مردان سټي سکین باقاعده هغوی چټۍ وکتل هر څه وکتل وی بهی دې وخت کې دته دا خطره ده که مونږ دته دا انجکشن لګوو ځکه چې په ده ټایم اوټ شوی دی دې وخت کې د ده د سر د رګ د شلېدو خطره ده نو لحاظه مونږ ته به دسخطې کوئ خو که تاسو انجکشن وکړئ مونږ ورته وایو نه چې دا خطره ده بیا ورته انجکشن مه کوئ د هغې نه بعد بیا صحیح شو بس صحیح شو دونه بیان ډېر دی ډېره مهرباني الله دې قدر وکړه